سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې د دغه ویلاګ سره حاضر دي. ضرور وګورئ شعر کې د سره یقینا سیاسي سرګرمۍ ګرمې شوي دي. ځای په ځای جلسې جلوسونه غم خاده په دې باندې موږ به آینده وختونو کې بار بار خبرې کوو په ماضي کې پې خوم کړي دي. ګرانو کتونکو زه به نن په هغه مذهبي سیاسي ډلې باندې خبرې اترې کوم چې هغه ټیلپي ده. خادم حسین رضوي صاحب الله پاک ته وبخي، د هغوی عرس مبارک په لاهور کې 3 ورځې وشو. 3 ورځې مسلسل د خلکو ګډون او هلته موږ څه ولیدل او په دغه پروګرام کې تاسو سره شریکوو څومره پورې چې موږ ته یاد وي، او په دغه یو پروګرام کې هغه ټولې خبرې نه ختمیږي، په بله برخه کې به مزید خبرې اترې کوو. ګرانو کتونکو په دغه کې د پښتونخوا نه موږ خو هم ګډون کړی او پریکټیکلی دغه ارس ولیدل چې کومو خلکو په هغې کې ګډون کړو، کراچۍ، بلوچستان، پنجاب او دغه شانتې د پښتونخوا نه د ډاکټر محمد شفیق امیني صاحب په مشرۍ کې په زیات تعداد کې کارکنانو ګډون کړی. ډاکټر محمد شفیق صاحب چې هغه د مجلس شورا هم مشر دی، ورسره صوبایي امیر هم ده، او خادم حسین رضوي صاحب ورته د خپل زوی نه کم نو کتلی، او تر دې چې هغه له دغه چې زما نه پس په مشري چې کم دی نو دغه ځوان کوي، د هغه قربانۍ جدوجهد د اسلام دپاره هغه یې کتلي او هغوی بیا چې کله وفات شو خادم حسین صاحب د دې نوم نه لاندې د هغوی وجود مړو، خو په هغوی چې کوم تشدد جبر زیاتې د وخت ریاست وکړو نو هغه د هغې جواب په خندا سره به ورکو. او ولې به یې ورکو؟ هغه به جواب دغه و چې بره د الله کیمره لګېدلې ده او زه خو دې میدان ته روتیم، نو د الله د حکم مطابق د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم هغه لارښوونه کوشش کوو چې خپل هم پې عمل پیره شو، پاکستاني عوامو ته خو هغه وړاندې کړو چې اسلام څه وایي، د الله کتاب څه وایي، او حضور پاک صلی الله علیه و وسلم موږ ته څه لارښوونه کړې ده. آیا دغه ریاست دغه حکمرانان په هغې باندې عمل پیرا دي او که نه؟ د دې لپاره هغه یو طویل جدوجهد وکړو او په ډېر کم وخت کې یعنې په 6 کالو کې نل نه ملک 1 نمبر پارټي حسابېږي چې په پنجاب او په کراچۍ کې د هغې د کارکن اکثریت زیات نشته دی، خو بده مرغه د هغه وخت جابرانو او د وخت ریاست د یرې په وجه باندې خو دله موږ موقع ورکړله نو زموږ په دې ملک کې ځای ختمیږي، نو په هغې باندې بین ولګو په سوشل میډیا او نن په فیسبوک باندې د هغوی پرچار کتل ډېر ګران شوي دي، او خو پوسټ کې نو د مخې سره سټرایک درکوي. خپل ځاني ما 3 پیجونه په دې باندې غټ غټ پیجونه 2.5 لکه 15 لکه او یو مې 14 لکه پیج، خو خفه دی ما دا پیجونه دا یوټیوب دا موږ په آخرت کې زموږ په کار نه راځي، زموږ په عمل په کار راځي. نو ګرانو کتونکو په دغه 3 ورځو کې چې کوم تقاریر وشو ډېر ستر علما راغلي وو، 15 منټه به تقریر کوو او په تقریر کې به صرف د الله او د الله د رسول خبره کوله، د قرآن مجید حوالې به ورکولې. لکه موږ دلته کې د ډېرو علما نه مورو چې پلانکي ملا دا ووي، په پلانکي کتاب کې دا دي، په پلانکي کتاب کې دا دي. ډېر کم مولیان دا خبره کوي چې د الله کتاب دا ویلي دي، الله موږ ته دا احکامات جاري کړي دي، حضور پاک صلی الله علیه و وسلم ژوند داسې تیر کړی دی او موږ ته دا لارښوونه کړې ده. ډېرې داسې خبرې چې هغه حدیثو کې دي پټې ساتلې شوې وي هغه خادم حسین صاحب مخې ته راویستلې، او په دغه جدوجهد کې هغه چې کوم کارکن را پیدا کړ نو نن دغه ډله چې د فلسطین حوالې سره کوم لاریون وکړو نو د پاکستان په تاریخ کې دونه لوی لاریون نه دی شوي، بالکل چیلنج سره چې په دې باندې سروې راغلی دی. بیا خادم حسین صاحب څوک و؟
تاریخ وګورئ، خو زما دا ویډیو تاسو ګورئ، د پاکستان تاریخ وګورئ چې دومره لویه جنازه په پاکستان کې د بل نه مذهبي قیادت شوې ده او نه ده سیاسي، چې څونه خادم حسین صاحب په دغه جنازه کې خلکو ګډون کړو. د هغې جنازې خلک مثالونه ورکوي. بل په جمله چې کومې خبرې کړې وي چې نن خو تاسو دا جبر زیاتي ظلم کوئ، خو د دې به ازاله کوئ. نن د هغې ازاله چې کومو حکمرانانو ورسره زیاتې کړو نو ذلیله شو. ګرانو کتونکو، د وخت ولي په دې ملک پاکستان کې ډېر داسې زبر خلک شته دي چې د هغوی د مخه د دنیا آباده ده. په دغه کې خادم حسین رضوي صاحب چې ډاکټر محمد شفیق صاحب کله تقریر کوو هلته کې یو خو د پښتنو دپاره دا ډېره د فخر خبره ده چې په پنجاب کې په سند کې د چارسدې سره تعلق لرونکي دا شیخ رسول فخر کشمیر الخاج محمد امین باباجي صاحب نوسی ډاکټر محمد شفیق صاحب هغه ته چې په کوم عزت میلاو شوی دی او کومه مشري میلاو شوې ده نو دا هم د دین د برکت او د مخلصۍ نه، ځکه چې په بیانیه کې ملاوټ نشته. څه چې وایي هغه کوي، د دروغو نارې نه کوي، وعدې نه کوي، ګاټې نه کوي، تمه د چا نه کوي، چا نه غوښتنه نه کوي. نو او د دې نه پس څه غوښتنه وکړي چې دا کم والخانه استقبال په لاهور کې وشو نو دا ما هلته کې ډېر عجیبه راته محسوس شو چې ما ولیده. نو ډېر په فخر سره دا خبره کوم چې په لکو خلکه 3 ورځې ناست، خپله خوړله، خپله څکله، په سړک ملاسته، نه جنگ، نه جګړه، نه تیزوالی، نه نشه، نه تماشا، بس د لبیک یا رسول الله نعرې دا والې کېدې. کله چې حافظ سعد حسین رضوي صاحب چې کله تقریر را پاڅېدو نو دلته کې دا بعضې سیاسي خلکه دوی چې تقریر را پاسي نو دروغ هم په داسې انداز کې وایي چې هغه په خلکو باندې رښتیا کې په دې ذهنونو کې ورته واچوي، او دا دغه لیډران هم ویني چې دروغ بار بار وایي چې خلک پې عمل کوي. نو سعد صاحب به حدیث بار بار ویله او د دې خلکو د ذهنونو کې به کېنو، د دې خلکو د ذهنونو کې به کېنو او ځوانو دی لکه 20-30 کاله څو عمر دی، خو د هغه قابلیت، د هغه پوهه، د هغه د بیان انداز، خو د زړه د سوخته چې کومه خبره یې کوله دا نه چې په بیان کې ملاوټ، دا به د ټیلپي به دا یاد ساتئ، دا به وخت ثابتوي چې نن زه دا کومې خبرې کوم دا به وخت ثابتوي. ډېر خلک به بیا ارمانو کې چې یاره یو داسې مذهبي ډله راغلې وه چې اسلام پاکستان او د عوام ناره یې وښله او موږ یې ملګرتیا ونه کړله. ګرانو کتونکو، موږ مسلمانان یو، کلمه هم ویلې ده، موږ دا وایو چې په ختم نبوت باندې زموږ ځان، مال، جان، بچي دا قربان، او بیا د ملاوټي خلکو ملګرتیا کوو، نو دا د کومې مسلماني ده؟ اسلام موږ ته څه وایي؟ د الله کتاب موږ ته څه وایي؟ حضور پاک صلی الله علیه و وسلم څومره جنګونو کې برخه اخیستې ده. نن د ټیلپي سره اختلاف په څه دی؟ د هغه اسلامي اصول باندې چې جهاد فرض دی، او هغه خبره چې دی یاره موږ د امن خواخواه یو، موږ امن غواړو، ځانن په فلسطین کې، په شام کې او په دغه ملکونو کې زموږ د بچي خویندې میندې بېدره، دا ټیلپي والا نشي برداشت کولی. د دې دپاره هغوی اواز پورته کوي او دې حکمرانانو ته وایي چې تاسو دې طرف ته پاملرنه وکړئ او ځان کې مسلماني په حقیقي معنو کې پیدا کړئ او اسلامي اصول اپناو کړئ
الله څه ویلي د الله په کتاب کې باقاعده د آیاتونه حوالې ورکوي هغوی او بیا حضور پاک صلی الله علیه و وسلم چې خپله په جنګونو کې برخه اخلي نو دلته کې موږ ولې په دې باندې خاموش یو ګرانو کتونکو سوشل میډیا چونکې نشته ټیل پي هغه شانتې بیانیې د په دې سوشل میډیا باندې نه راځي خو د هغې باوجود په لکونو کارکنان په یو جلسه کې په لاریون کې هغه شرکت کوي نو راتلونکي وخت کې په الیکشن کې برخه اخلي او ساسه په خپل تقریر کې وویل چې په پارلیمنت کې به خبرې کوو او ښایو به چې زمونږ نه قابل ټیم دوی لري زمونږ نه پوهه زیاته لري او زمونږ نه د ملک چې زمونږ مشرانو د دې لپاره قربانۍ ورکړي دي دا عمل زمونږ نه دوی ښه ټیک کولی شي نوجوانو ته روزګارونه دوی ښه ورکولی شي دلته کې خپل پراډکټس باندې هغه ډېر زیات زور وروړو چې ولې موږ نن د یهودیانو پراډکټس ته پراته یو دا کمزوري ده په دې 15 یا کاله کې په دې ملک کې خپل پراډکټس ته ولې وده ورنه کړې شوله دا هفته چې کوم دی ګرانو کتونکو هغه پراډکټس هغه به انشاءالله په بل پروګرام کې درته ښیم ډېرو خلکو ته به پته وي التجا یې وکړله درخواست یې وکړو چې مونږ خو هلته کې نشو تللی خو د دغې بچو مونږ ملګرتیا کوو او په دې باندې مونږ خفه یو نو دونه کولی شو چې د خپل کچنونو نه هغه د یهودیانو پراډکټس وغورځوو او خلکو ته مو وایو چې دا کولډ ډرنک چې دا کم دوی دغه کړي دي دا مې استعمالوئ د دې په ځای په دې ملک کې نور دي د ملک پراډکټس له وده ورکړئ او ملک ترقۍ له ورکړئ خو د دې نه ډډه وکړئ نو ګرانو کتونکو زما هم درته خواست دی د یو مسلمان په حیث باندې چې هر چاته دغه پراډکټس پته ده چې کوم د دغه غیر ملکي خلکو دلته کې په پاکستان کې 80-90% د هغوی څیزونه موږ خورو نو د دې نه اجتناب وکړئ د دې دا ګټه هغوی ته ځي او په دې باندې دغه وسلې اخیستل کېږي او په هغې باندې ډزې کېږي او زموږ دغه ماشومان بچي پرې قتلولی شي نو دې پاس وساتئ او دې طرف ته توجه وکړئ دونه خو کولی شو که نه خو کلمه د زړه نه ویلو مسلمانان یو او وایو چې حضور پاک صلی الله علیه و وسلم آخري نبی دی او دغه د تاجدار ختم نبوت چغه وخو او دا په حقیقي معنو کې موږ چې زنده آباد نو بیا دونه خو کولی شو که نه یار هلته نشو تللی نو دا خو راځئ چې په شریکه سره د دې نه منې وکړو ګرانو کتونکو بله مهمه خبره ډېر خلکه به دا وایي چې یاره د یو صحافي په توګه باندې ته د ټیلپي ملګرتیا سره لکې نو یو خو په دې باندې چې مسلمانان یو نږدې نه مو لیدل او په بیانیه کې ملاوټ نشته او خبره چې کوي د الله د رسول کوي او دا نه و چې پلانکي دا وکړل او پلانکي دا وکړل بس حاجي باباجي صاحب څه ویلي او په خپله ذلیله کېږي نن د فیض آباد د درنې ذکر چې کوم دی نو په های کورټ کې کېږي نو دا په خپل ژوند ویلو چې د فیض آباد دا درنه به ستاسو ده ګلی پانسي ګرځي ستاسو ده دغه ښار به ګرځي نن فیض حمید چې کوم دی په هغې کې شرمېږي تاسو به ګورئ په هغوی باندې هېڅ اثر نه پروت دی په ټیلپي باندې چا چې ظلم زیاتې کړی دی او په سلو کارکنان یې مات ګوډ او شهیدان کړل نو ورسره اقرار الحسن اسامه طیب وړایز صاحب دغه شانتې خلیل الرحمن مشهور کالم نګار او ډرامه نګار دا ټول دغه سټیج ته راغلل نور ډېر داسې نومونه چې انشاءالله بل پروګرام کې به شریکوم او د دوی د دغه پالیسو حمایت یې وکړو شمولیت یې وکړو ملګرتیا یې وکړه نو ډېر لوی لوی نومونه هغه چې اوس خبرېږي چې واقعي په دې ملک انصاف نشته لا قانونیت دی اسلام هغه شان بولباله نشته چونکې دا د اسلام قلعه ده عمده خلکه هغه 1900 کاله مخکې دور چې کوم دی نو هغې هغه یاد یې راتازه کړل نو ګرانو کتونکو انشاءالله په بل پروګرام کې به نورې خبرې ترې کوو راځئ چې د حق ملګرتیا وکړو مننه